بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، نن به د اودس آداب وو چې د اودس څه آداب دي، اودس کې څه کول پکار دي، د کومو شیزونو پکې اهتمام کول پکار دي، هغې باره کې به درس کوو. لومبی محترمو، د اودس فرایض پیژندل پکار دي چې اودس کې کم کم شیزونه فرض دي، لازمي کول دي، او هغه شیزونه هم پیژندل پکار دي، هغه کارونه هم پیژندل پکار دي چې کم کارونه پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي چې ته سنت وي، کم از کم چې دا خو پکې وپیژنو کنه. نو محترمو، اودس چې دی دې کې څلور فرایض دي، څلور شیزونه دې کې فرض دي. لومبی چې دی مخ وینځل دي تر خپلو حدودو. د مخ حدود کم دي؟ نیت ساتل پکار دي چې د مخ حدود دې تندي نه والي دي ویښتونه داسې شروع کېږي، داسې راځي د غوږونو دا پستې چې کوم دي تر دې داسې راځي د مارای د حدودو پورې، حلقه پورې. دا د مخ حدود دي چې دې کې دنه یو ویښته هم وچ پاتې نه شي. که چېرې دې کې دنه څه ځای وچ پاتې شي نو اودس ترې نه کېږي، اودس ترې نیمګړی دی، کامل اودس ترې نه دی. ورپسې دواړه لاسونه سره د څنګلو وینځل، دا خبر ورسره یاد ساتل پکار دي چې دواړه لاسونه سره د څنګلو وینځل، څنګلې بلوندې. ورپسې د سر مساله د څلورمې حصې. ورپسې چې دا خپې سره د ګیټو وینځل دي، دا خبره یاد ساتئ چې خپې سره د ګیټو پورې نه، سره د ګیټو ګیټی لوندول دي. ورسره د دې سنت دي، نو په اودس کې 14 سنت دي، 14 کاره کول دې کې سنت دي. لومبی سنت چې دی نو د اودس نیت کول دي چې بنده په اراده ده دي چې زه اودس کوم، چې په زړه کې دا اراده وي، په خولې سره نه وي ویل، په زړه کې اراده کول چې زه اودس کوم. بیا بنده شروع کوي نو بسم الله دې ووایي، په شروع کې بسم الله. بیا په شروع کې دواړه لاسونه ووینځي، بیا مسواک پې وکړي، بیا 3 ځله خوله دې ووینځي، خوله کې دې 3 پیرې اوبه واچوي، بیا 3 ځله پوزه کې دې اوبه واچوي. ورسره د ګیرې خلال وکړي، ورپسې بیا د لاسونو د خپو د ګوتو خلال دې وکړي، او هر اندام دې 3 پیرې وینځي، او یو ځل د ټول سر مسح کول چې دي دا سنت دي. بیا د دواړو غوږونو مسح کول دا هم سنت دي. په ترتیب سره اندامونه وینځل، په ترتیب سره داسې چې شروع د صحیح نه وشي، دا نه چې لومبی خپې وینځي بیا لاس وینځي، په ترتیب سره لومبی لاس، بیا خوله، بیا پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا مسح، بیا خپې، چې په ترتیب سره. بیا پرله پسې دی اودس کوي چې یو اندام لا وچ شوی ني چې د بل اندام وینځلی، دا نه چې دی پکې ګپې شپې لګوي یو اندام وچ کړی بیا بل وینځي، نه، د یو اندام د وچېدو نه مخکې به بل اندام وینځي. نو دا 14 کارونه پکې سنت دي. اوس د دې تفصیل دی او د دې آداب دي، همدغه خبرې دي خو لږ تفصیل سره د احادیثو نه ثابتول دي، او څه آداب نور دي هغه وو. نو لومبی محترمو، حتی الامکان چې وي بنده په اودس کې د دې اهتمام لازمي دی، ځکه چې تر کومه وخته پورې بنده په اودس کې دا یاد ساتل پکار دی، دا د په عبادت کې شمار دغه ټیم. که دله مرګ راغی په اودس حالت کې، وایي دی شهید دی. فرشتي ورله نیکۍ ویلي کې چې تر څو پورې بنده په اودس کې، چې ډېر اوقات دا په اودس کې تېرو، ماتېږي بیا تازه کوه، چې ډېر وخت یې اودس کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په ضمن کې فرمایي، وایي د اودس پابندي به کامل مومن کوي، کامل مومن چې هغه لازمي د اودس پابندي کوي،
دا د نیکانو خلکو علامت دی. بیا محترمو چې اودس کوو نو د اوبو اسراف په نه کوو. په اودس کې به څومره اوبه استعمالو؟ یو مد څومره دی؟ څه کم کیلو جوړیږي، کیلو پوره نه جوړیږي، 785 ګرام جوړیږي. نو محترمو داسې به کولی نو لږې اوبه به استعمالو. اوس هم په دې ډېر خلک عمل کوي. د مفتی ظهرولي خان صاحب رحمه الله یو شاګردو هغه فرمایل مونږ ته وایي زمونږ استاد چې و یا د سنتو دومره اتباع به کوله، وایي چې مونږ وله چاپي بم وله کوله نو یا ته به چې لومبې ابتدا د سم طرف وکړئ چاپای کې او یو دس کې چې کو نو پوره یو مدو به به راغستې ناب کولی به. دا سنتو اتباع ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل په حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ باندې حالت اودس کولو کې راغی. هغه اودس کو جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے سعد دا سکه اسراف کې هغه غرض وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم په اودس کولو کې مولې اسرافي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل او اگر که ته د دریاب په غاړه اودس کې او چې ډېرې اوبه استعمالې دا اسراف دی. ورپسې قبلې ته مخ کول پکار دي. قبلې ته مخ کول مستحب دی اودس کې چې بنده قبلې ته مخ کوي. چې کوم د نیکۍ کاري بنده قبلې ته پکې مخ کوي. اودس خو ډېر د نیکۍ کار دی، عبادت دی. مونږ وی چې دا اودس نیت کول پکار دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دارومدار نیت باندې دي. بیا بنده صاحب او ستره ځای وګوري چې صفا ځای داسې ځای باندې اودس کوي چې صفایي. چې شروع بنده کوي د بسم الله نه وکړي. بسم الله نه شروع کول سنت طریقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې کس اودس کامل نه دی چې کوم کس بغیر د الله د نومه شروع کړي پکې. بیا چې محترمو شروع کوو د سم طرفه به شروع کوو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اودس شروع کوو نو د سم طرفه شروع کوئ. په ترتیب سره اودس کول دي. بیا پرله پسې اودس کول دي چې یو ځای دې وچ شوي ني بل ځای ویندل دي. اودس چې کې نو اندامونه مګل پکار دي. چې کم اندام ویندي نو ښه مګل پکار دي. بیا په ښې طریقې سره اودس کول دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو مونځ ته ودرېږئ نو لومبې کامل اودس کوئ. هر یو اندام 3 پیرې ویندئ دا کامل اودس دی. د اودس په وخت کې به دنیایي خبرې نه کوو. دنیایي خبرې اودس کې کول مکروه دي. د اودس ثواب کمیات ساتل پکار دي. خاموشۍ سره بلکې ذکر و اذکار سره کول پکار دي. د اودس نه مخکې 3 پیرې لاسونه وینځل دي. ورپسې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو موقع باندې اوبه راوغوښتې اودس یې کو نو یې لومبې 3 پیرې لاسونه ووینځل او بیا یې وفرمایل چې لومبې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اودس کې لاسونه وینځل، بیا یې خوله ووینځله، بیا یې پوزه، بیا یې مخ، بیا لاسونه، بیا یې مسح وکړه، بیا یې خپې. وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې طریقه اودس کو. د اودس په وخت کې محترمو د احادیثو نه چې کومه دعا ثابته ده هغه دا دعا ده. په اودس کې بنده دا دعا وایي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویسے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته رالم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اودس کو وی د خولې مبارکې نه دا دعا راوته. دا دعا یې وی بل د دې دعا یو عجیب برکت درته وه. د اودس ته د دعا یو عجیب برکت دی. وایي چې د کومو خلکو کور وړوکی یا خپل کور نی
د چا خپل کور نی دا مثلا نن سبا ډېره زیاته ده نو چې د چا خپل کور نشته یا کور وړوکی دی نو دې باره کې مولانا عبدالقیوم حقانی سے هغه فرمایل یو موقع باندې زمون کور نو زه لړم حافظ حدیث حضرت مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه خواته وی هغه ته مې ووی چې جناب کور مې نشته څه عمل شروع کوم چې الله راله کور راکړي وی عبدالله درخواستی رحمت الله علیه راته وفرمایل چې دا دعا وایه په اودس کې اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دې کې دعا ده اللهم اغفر لی الله زما مغفرت وکړي ذنبی دما گناہونا معاف کی ووسع لی فی داری یا اللہ دما پا کور کے برکت واچے وبارک لی فی رزق و برزق کے من برکت واچے یا دیچے اودس کی یو زلدہ دعا وایا چی کلم اودس کے اللہ رب العزت بدل خپل کور در کی غٹ کور بدر کی خپل کور بدر کی جو محترم و رچا کور نی اغیر دا دعا احتمام سر بیل پکار دی اللہ بدل خپل کور در کی لوی کور بدر کی ورپسی محترمو دا مسواک اہتمام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کما تیار پدی خبر نوا او چې دا مسواک په پرشي نو ما خپل امت ته سکړو هر یو مستا د مسواک کول حکم به میکړو وی ما سره یې راوځي چې پرشي بیا به امت ته ګران نه نو مسواک تر حد امکان لازم ځان له غړل پکار دی ځکه چې کم مستا او دس کی مسواک شي هغه موز بهتر در هغه موز نه چې کم کې مسواک نه شوي یو کتاب کې مې کتل 22 درجه وي هغه بهتر دی عام موز نه چې مسواک ورته نه شوي بیا محترم درې پیری غړغړې کول پکار دي حضرت یحیی رحمت الله علیه فرمایي وې زه د حضرت عمر بن ابو حسن رحمت الله علیه خواته لړم نو هغه د حضرت عبدالله بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خواته بوتلم ویراته وی چې راغله یو تپوس کو وی چې هغه خواته لړو وی دا هغه تپوس کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باودس څنګه کو نو هغه یو لوخ راوغوښتو پاغې کې وبراړې او حاضرین نورم ناستو نو هغه اودس شروع کو چې په دې طریقه به کو ویړم به لاسونو ویندل بیا خلو ویندله بیا پوزه شون کړه او ورپسې سوکړل مخې ویندو بیا ورپسې لاسونه ویندل سره د څنګلو څنګلې لوندې کړې بیا د سر مسه وکړه پوره د سر مسه څنګه را پوره د سر مسه دا ده چې بنده لاسونه داسې کي د دې تندي نه شروع کي داسې بوزي په شا څټه پورې بیا واپس راولي داسې د ټول سر مسه شو ورپسې دا ګوته نه ده داسې په غوږونو کې بوزي بیا دا غټه ګوته د شا نه راولي دا د غوږونو مسه شوه خو بهتر ده چې دا کچا ګوته دننه پکې مو وایي سوري کې بیا ورپسې د سټ مسه چې دا مستحب ده د سټ مسه داسې وکړي سټ هم لوند شي نو په دې طریقې اودس وکړو وراته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقه اودس اوس چې کوم خلک د سنت مطابق اودس کوي په صحیح طریقه اودس کوي کامل اودس کوي نیو ډاکټر مې اوریدو هغه په دې ریسرچ وشوي په اودس چاردام باندې ریسرچ شوی و یو ریسرچ مطابق هغه ریسرچ کو یو ملک نوم را نه شو پای کې خلک ډېر لیونی کېدل نه هغه ریسرچ کو چې دلته خلک ولې زیات لیونی کېږي دماغ اوټ کېږي او څه مسله ده نو هغه کې ریسرچ کو هغه دې ریسرچ اورسېدل چې ریسرچ کې سربونه دي هغه په 24 غنټو کې وزل لوندول پکار دي و چې کله هغه رات لوندېږي نو هغه سره دا رګونه سپرش کېږي وایي دې کې د وینې چلن صحیح نو دا خلکو ته به لیونتوب هم نه کېږي بل به ورته پالج هم نه کېږي وایي هغې خلکو ته به پالج هم کېدو و چې داسې دغه ته ورسېدل نو موږ وایو چې هلکه د پیغمبر د مسلمانانو پیغمبر چې کوم دی هغه خو دا 5 پیرې رس کې په هغې لازم کړې ده چې دا څه کوئ وینځئ پکې دا وګوره مسلمانانو پیغمبر ساینسدان دی مسلمانان بنسبت هغې نه لیوني کېږي او ته د پیدایشي وشي یا ته د مازغه هسې اخوا دېخوا د وجې اوټ شي دغې وجې نه کېږي نو وجه دا غره چې مسلمانان وایي راځه
باقي څه کوي سټ لوندی نو چې کوم کس په صحیح طریقه اودس کوي دی به پکې له ډېرو بیمارو نه محفوظ وي. اوس محترمو چې روژهداري د روژې په حالت کې غلغلې نه دي پکار، هسې غلغلې پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي اودس په صحیح طریقه کوئ، د ګوتو خلال کوئ او ورپسې که روژهدار نی نه هغه نه پکار دي چې په خوله کې م غلغلې وکړي، اوبه واچوي او ورپسې پوزه کې اوبه واچوي برې راکاږي دا پوزه ترخه کړي. ورپسې محترمو چې مخ ویندي کنه بنده نو په لاس کې چونکې د اوبه رالي او داسې دې اچوي، لومبی دې په تندي اچوي، تندي نه دې داسې خورئ، دا وی بهترینه طریقه ده. ځکه حضرت عطا بن یسار رحمت الله علیه فرمایي وی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقه اودس کوي، اودس یې راته وکړو نو هغه یې څه وکړل لومبی خپله چهره په دې طریقه ووینځله، چهرې څنګه ووینځله وی لاس کې به اوبه راواغسي په تندي به یې کېښودې داسې رونته کې به په ټول مخ خورې کړې ټول مخ کې لون کو، بیا یې ورپسې وایي غلغلې وکړې خولې کې اوبه واچولې بیا یې پوزه کې اوبه واچولې او بیا یې دغه شان لاس کې به اوبه راغستې په موټي کې نو بیا یې دواړه لاسونه ووینځل بیا یې خپې ووینځلې. وایي مخ وینځلو ټایم کې بهتره ده چې په تندي باندې اوبه واچي آرام سره زور سره نه او اوبه خورېږي. بیا چې په مخ اوبه واچوي نو د سترګو دا حلقې هم لوندول پکار دي کې لاس وال پکار دي چې دا لوندي شي صحیح. حدیث شریف کې راځي حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې اودس کو نو د سترګو دا حلقې به یې څه کولې لوندولې. بیا ورپسې چې د چا ګیرئ د ګیرې خلال کولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کول وی چې کله به اودس کو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي نو په دواړو لاس کې به اوبه راواغستې په تلي کې او یې څه کوي داسې د ګیرې لډې ګیرې خلال داسې به وکړل وی دا حلقې به د دې زنې لاندې ټولې لوندې کړې به او وبه فرمایل وی چې زما ته خپل رب په دې طریقه د اودس کولو طریقه ښودلې ده. اور پسې محترمو تاسو ته مو ووی چې سنګلې او ګیټای لوندول لازم دي چې دا دنه پاتې نشي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې اودس کو نو سنګلې او ګیټای به لوندولې او فرمایل به چې د چا نه دا اوچې پاتې شي د دې لپاره جهنم وعید دی. بیا محترمو د ګوتو خلال له د ګوتو خلال به څنګه کوو؟ د ګوتو خلال داسې چې دا دواړو ګوتې د لاسو ګوتې یو بل کې ورکړي دا د ګوتو خلال شو بدن نه لوندې شوې. ورپسې د خپو د ګوتو خلال څنګه دی د خپو د ګوتو دننه حصې به څنګه لوندو په دې کچنی ګوته د الټه لاس په دې دا به پکې وو په دې به یې لوندو. حضرت مستور بن شداد رضی الله عنه فرمایي وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د اودس په وخت کې په خپلو د خپو ګوتو کې څه واله دا کچنی ګوتې واله په دې سره یې د خپو خلال وکړو د ګوتو بیا ټول اندامونه درې پیرې وینځلي او که چېرته اوبه کمي نو په یو ځل باندې هم اتفا کېږي. اوس که د کس ته اوبه برابر دي او یو کس هسې بېسه یو ځل وینځي دا دی زیاتې کوي ظلم کوي دا صحیح نه دي. چا کله اوبه کمي یو ځل بیا وینځه او چې کله اوبه کمي نو بیا به ډېر هم نه وینځې بیا به اوبه نه ضایع کوې. اغذای وضو چې کوم دي دا به د دریو پیرو نه زیات نه وینځو د دریو پیرو نه زیات وینځل اسراف دی. یا د ټول سر ما سره د ټول سر ما سما ووي مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه کول وی په لوښي کې به لاس ورکو اوبه به یې راواغستې لاس پې لوانده کړل هغه په ټول سر ووال ای باندې به ټول سر لوند کو په ټول سر داسې به لاس ووال. د مس ابتدا چې کوو نو تندینه به کوو تندینه به داسې شروع
بیا ورپسې د غوږونو مسح کوو، هغه مونږ تفصیل سره مخکې ووي. بیا ورپسې عبدالله ابن عباس سے فرمایي وایي جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سر د دواړو غوږونو د نننۍ څخه دا به څه وکړل، دا به په دې طریقه وي غوږونه مسح کول، داسې به یې ګوته بوتله هغه به پکې وواله، په دې طریقه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږونه مسح کول. اوس استنجا باندې کوي نو یلته چې کومه کپړې د استنجا ځای سره ولګي اسی سره نو په هغې باندې د اوبو ترمکه کول پکار دي چې باندې لوندره کي. حضرت حکم رحمت الله علیه فرمایي رضی الله عنه و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې واړه به ولوکړل او کله به بیا استنجا وکړه نو چې استنجا ځای سره به کومه کپړه لګېدلې په یې به اوبه چړکاولې. اوس بنده په لوټه یا په بل لوښي باندې اودس وکړي، په لوښي کې اوبه راغستي نو چې هغې کې کومې اوبه پاتې شي هغه په ولاړه سکل وی بهتر دی. حضرت علی رضی الله عنه باره کې راځي هغې نه به چې اودس کې اوبه پاتې شوي نو په ولاړه به یې سکلي. د اودس نه پس چې اودس دې وکړو نو وی بنده دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وی اسمان ته دې پکې وګوري، ګوتو اوچتول نشته، د ګوتو اوچتولو روایت نشته ثابتو او اسمان ته کتل شته. کم کس چې وی دا دعا ووایي اشهد ان لا اله وی الله رب العزت ته د جنت ټولې دروازې کولاو کي، وی خوښه یې چې په کومه دروازه داخليږي. ورپسې د اودس نه پس د تولیې استعمال څنګه دی نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو کپړه وه چې د اودس نه پس پې خپل اعضا څه کول وچول. خیر دی په تولیه هم ځان وچکه، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. د ترمذي شریف حدیث دی، ابواب الطهاره کې شته ده. د اودس د شروع نه واخلې تر اخره پورې سکون سره کول پکار دي. د اودس نه پس تحیت الوضو کول پکار دي. د تحیت الوضو مص فضیلت دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بارک راضي و یو ځل ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بلال خوب کې مې جنت ولیدو، چې جنت ته دننه کېدم د ستا د خپو کشار زمانه مخکې روان دی، داسې څه عمل نه دی چې جنت کې ته ما سره ګرځې راګرځې. وی هغه ورته وفرمیل چې جناب نور خو مې څه نشته، نور خو داسې څه عمل نه کوم، خو چې اودس مې مات شي اودس تازه کوم او ورپسې د وس مطابق 2 رکعات تحیت الوضو مونځ کوم. دا وایي دغه وجه ده. د محترمو چې تحیت الوضو مونځ اهتمام کوو. دا د اودس آداب شو. الله رب العزت دا خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.